صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. موږ تاسې د اسلام د سیاسي نظام تعریف کړی و چې هغه ته خلافت یا امارت یا امامة العظمى دا وایي، او دا درې الفاظ هم ویلي وو چې دا په لغوي معنا کې اگر که یو له بل سره فرق لري هغه د یارې لغوي معنا هم کړې وه، خو په اصطلاحي معنا کې درې سره متحد دي چې تعریف یې داسې کېږي: هي ریاست عامه في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا خلافت امارت یا امامة العظمى هي ریاست عامه، دا یو عام ریاست ده، یو عام مشرتوب ده، فی الدین والدنیا په کارونو د دین او د دنیا کې، خلافتا نیابتا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا میلی و دا تعریف تفتازانی صاحب په شرح المقاصد کې کړی، ابن عابدین رحمه الله په فتاوای شامی کې را نقل کړی، دارنګه ابن خلدون د خپل تاریخ مقدمه کې د دې ته ورته تعریف، اگر که الفاظ سره فرق لري خو معنا یې دواړو یو ده. تر دې چې پورې سبق ویلی و. نن به د دې تعریف د مفردات و شرح وکړو، یا هر لفظ معنا به په دې کې وکړو. په دې کې اول ټکی راځي هي ریاست عامه. ریاست دا مصدر ده، لا رأسا يرأسو رأسا ورئاسة ورياسة. رئاسة ویلی سي، ریاست ویلی سي، هغه حمزه په خپل حال هم پرېښودل سي، رئاسة یا یې په یا بدل که ریاسة. فهو رئیس و ریس. رئیس دا به لکه شریف داسې سي، او ریس دا به لکه سید یا لکه میت. دواړه صفت مشابه ده، یو په وزن د فعیل ده، بل په وزن د میت سیدون ده. والمفعول مرؤوس، په هغه چا باندې چې ریاست کېږي. رأسا یرأسو په لغت کې چاته وایي؟ په یو چا باندې مشهور کېدل، لکه عربي کې ویل کېږي رأس الرجل قومه. رأس الرجل قومه، سړی د خپل قوم مشر سو. مردکه کلان قوم خود شد، رئیس قوم خود شد. بیا دا څوک چې مشر سي هغو ته رئیس وایي او ریس وایي، او چا باندې چې مشر وي هغو ته مرؤوس وایي. په یو حدیث شریف کې دغه لفظ دغه باب مستعمل سوی ده. مسلم شریف ترمذی روایت کړی ده، وایي د قیامت په ورځ به الله تعالی یو بنده ته ووایي، الله به خپل انعامات ورته حساب کړي چې په تا مې دا انعام کړی و، دا انعام مې کړی و، دا انعام مې کړی و. د انعاماتو په سلسله کې به ورته وایي وترکتک ترأسو، وایي ما ته پرېښودلی وې ترأسو، ته د خپل قوم رئیس وې، وتربعو او تا له خپل قوم نه ربوع مال اخیستل، یعنې چې هغو به تجارت وکړو یا به تا قوم زراعت وکړو، د هغو مال به د څلورې سي کو ربوع به تا جنې واخیستل. دا له اسلام نه مخکې په عربو کې چې به څوک د قوم رئیس و، ربوع د مال څلورمه برخه، چاریه کې مال خود را به رئیس خود میداد. نو الله تعالی به دې بنده ته په طریقې د امتنان و د احسان وایي چې تا د دې نعمتو بدل کې څه وکړو؟ ترکتک ترأسو، ما پرېښودلی وې تا د قوم ریاست کول، و تربعو د هغو مال څلورمه دې اخیستله. نو دا د رأسا یرأسو
رأسا و رئاستا و ریاستا د دې معنا سوه. نو په تعریف کې به څه معنا سي؟ خلافت چاته وایي؟ هي ریاستن، دا مشرتوب ده. عامتن، عامتن دا صيغه د اسم فاعل ده. لعم يعم عموما فهو عام، دا باسم فاعل مذکر سي، وعامة دا باسم فاعل مؤنث سي. عم يعم دا شمول توایي، لکه عم الخير اهل القريه، خیر د قریه خلکو ته عام سو، یعنی ټولو ته خیر ورسیدو. عم يعم، عام په معنا دی شامل. نو په تعریف کې به مطلب دا سي ریاست عامه، دا خلافت دا ریاست عامه ده. په دې قید سره احتراز راغی له ولایت نه، له قضا نه، له وزارت نه. ځکه له خلافت نه دا لاندې څه ریاستونه چې دي هغه ریاست عامه نه دي، هغه ریاست خاصه دي. یا خاص بالعمل وي یا خاص بالمکان وي. لکه اوس مثال والی د یو ولایت هغه هم رئیس ده، خو د هغو ریاست خاص ده تر یو مکان پورې، تر یو جای پورې، تر ولایت پورې. یا یو وزیر د هغه ریاست هم خاص ده تر هغه یو عمل پورې. خو یا وزیر د تعلیم یا وزیر د صحت یا وزیر د تجارت، نو د هغو عمل تر هغه ریاست هغه تر یو عمل پورې خاص شو. نو د خلافت په تعریف کې چې موږ ویل هي ریاست عامه، دا یو مشرتوب ده، عام مشرتوب ده. یعنی نه په ملک کې په اسلامي امارت کې نه تر کوم ولایت پورې خاص ده او نه تر کوم خاص عمل پورې خاص ده، بلکې ټولو ته شامل ده. هي ریاست عامه فی الدین والدنیا، دا ریاست عامه ده فی الدین والدنیا، په کارونو د دین او په کارونو د دنیا کې. خلافت دا دوه کاره کوي، دا به هم د دین خدمت کوي، دین ته به کار کوي، خلکو ته به دین رسوي، د بېدینه خلکو مخنیوی به کوي، د دین لپاره به دعوت کوي، د دین لپاره به تبلیغ کوي. لکه د امر بالمعروف د دې شعبه به جوړوي، یو به د دین خدمت کوي. هي ریاست عامه فی الدین والدنیا، د دنیا کارونه به هم کوي، د دنیا په کارو کې به هم دی رئیس وي. سړکونه به جوړوي، کلینیکونه به جوړوي، شفاخانې به جوړوي، یو شي ته به دی پام نه کوي. د دې مخکې لږ بیان کړی و، نو اوس بیا هم بیان وکړو. وروسته به دا ووایو چې دا خلافت دا نیابت د انبیاو ده. انبیاو ټولو خپلو خلکو ته هم د دین کارونه کول، هم د دنیا. لکه نوح علیه السلام هغه قوم ته 900 کاله دعوت و تبلیغ وکړو، خو چې کله الله تعالی ورته ویل چې نور طوفان راځي او دا کافر قوم به غرقیږي، نو ده ته امر کوي چې اوس به ته یو کشتۍ جوړه کړې، یو بیړۍ به جوړه کړې، په دې کې به دا خپل قوم دا به له غرق له دې نه بچ کړي. اوس دغه نوح علیه السلام خپل قوم ته د دنیا په حساب یو خدمت وکړو، داسې یو کشتۍ ورته جوړه کړه چې دوی په هغې کې بچ شول. اگر که مشرکانو څه تدبیرونه جوړ کړل، هغو هم داسې بعضې کشتۍ مشتۍ شیانې جوړې کړې، خو دومره په لوړه سویه یې نه وه جوړه کړې لکه د نوح علیه السلام کشتۍ. هغه ډېر وخت یې باندې تیر کړو او ډېره مجهزه کشتۍ یې جوړه کړه، ځکه هغه طوفان خو داسې نه ولو لکه د کابل سیند کې چې سیلاب راغلی یا د ارغنداب په سیند کې سیلاب راغلی. هغه ټول د ځمکې مخې ونیو، په هغې کې په یو څو بوشکو مشکو یا په یو څو تختکو مختکو څوک نه بچ کېدو، ډېره مجهزه کشتۍ ورته جوړه کړه. نو نوح علیه السلام خپل قوم ته څو خدمته کړي وو، هم د دین هم د دنیا. یا موسی علیه السلام قصه هم وویله، هغسې بني اسرائیلو ته راغی، هغو ته دعوت تبلیغ وکړو، هغوی په ایمان راوړ. دا د هغوی د دین خدمت سو، له شرک و له کفر، د فرعون له عبادت و له خدایي له دې نه الله خلاص کړو. اوس فرعون پرې ظلم کوي، تعدا کوي، دا کوي. موسی علیه السلام دوی ته وایي چې نور به له دې نه هجرت کوو. فرعون ته هم وایي ارسل معي بني اسرائیل، بني اسرائیل ما ته راپرېږده، ولا تعذبهم، دې ته عذاب مه ورکوه. هغه په خپله خوښه نه تسلیمول، ایسته بني اسرائیل جینې راوستو.
شام ته راوستو، سینا ته. ولې راوستو؟ د دې په خاطر چې د دې ته دنیوي خدمت هم وکړي، د دنیا په لحاظ له غلامیت نه خلاص کړي. فرعون خو به یقتل ابناءهم ویستحیي نساءهم، هلکان به ورمړه کول او زنانه به خپل خدمتو ته ژوندي پرېښودلې چې له دې ظلم نه خلاص کړي. دا یې خپلو خلکو ته د دنیا په حساب یو کار وکړو. د موږ تاسې نبي صلی الله علیه وسلم هغسې 14 کاله په مدینه منوره کې خلکو ته توحید ورسول، رسالت یې ورسول، عقاید یې جوړ کړل او مشرکانو ظلم کول. نور داسې نه و چې نبی اسلام ورته پروت او بس صحابه ورته ویل چې د لیبیونو څنګه کوئ، خالي خپل منځونه ذکرونه به کوو، نه نور به هجرت کوو. اول ته به مستقل نظام جوړو چې هلته هم د دنیا په حساب باندې کار برابر کو، بیا به وسلې، بیا به ټریننګونه وي، بیا به جهادونه وي، بیا به له دې کافرانو سره جنګېږو، دې له ظلم نه به ځان خلاصو، دوی به ختمو. نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه بیا هجرت وکړو او په هجرت کې نبی علیه الصلاة والسلام له ټولو نه وروسته ولاړ. اول دا نور صحابه ولېږل ځکه چې اول هغه بچ سي. نبی اسلام خو د صحابو لپاره کار کول، نو دې لپاره چې اول نبی اسلام نه ولاړ، هغه له اخیر کې ولاړ چې نور صحابه ولاړو، بیا نبی اسلام پسې ولاړ. نو دا وروسته به په دې تعریف کې هم وایو، دا عمرا سي وي، خلفا سي وي، دا د نبی علیه الصلاة والسلام په نیابت کې د دین او د دنیا خدمت به کوي. نو هي ریاست عامة فی الدین والدنیا، په کارونو د دین او د دنیا کې. د دې قید یو فایده دا سوه چې خلافت دا به د دین او د دنیا د دواړو خدمتونه کوي. یو شي ته به توجه نه کوي چې خالی دین رانیولی یا خالی دنیا رانیولی. په دې سره د خلافت یا د اسلام د سیاسي نظام او د غربي نظامونو د دې یو فرق معلوم سو. غربي نظامونه هغه صرف دنیا ته کار کوي، غربي نظامونه هغه صرف دنیا جوړوي، وطن څنګه جوړ سي، ملک څنګه جوړ سي، هلې دا راولي، امریکایان راولي، پلانۍ راولي، موسسات راولي، والکه خلک نصرانیت ته دعوت کړو، فحشا خوره سوه، بې حیایي خوره سوه. د دې په غم کې دوی نه دي، بس خالی دنیا جوړه سي. دا غربي نظامونه دي. لکه موږ وینو په دا بعضې ملکونو کې، د اسلامي ملکونو کې غربي نظامونه مسلط دي. کلونه کلونه ووتل هغه اسلامي د اسلام په اصلاح اساساتو ته، دین ته، هغې ته د یوې روپۍ کار هم نه کوي. ټول کار چې وي هغه یې دنیا لپاره وي، د دنیا خدمت کوي. دا د اسلامي نظامونو او د غربي نظامونو دا فرق ده. په اسلام کې به هم دین ته کار کوي، هم دنیا ته، او په هغوی کې به صرف دنیا ته کار کوي. د دین که بیړه غر کوم غر کوي. حتی په بعضې مواردو کې داسې قوانین هم وضع کوي چې هغه له اسلام سره متضاد وي، خو دوی دنیوي ګټه یې پکې. مثلا په بانکونو کې سود، دوی دام په قانون کې تصویب کې دا پاس کی. ولې؟ وایي ځکه بیا دنیاوال بانکونه موږ ته قرض نه راکوي او د موږ بانکونه دا سقوط کوي. والکه سود په دین کې حرام ده، حرام ده، خو دلته موږ د ملک تاوان ده. موږ داسې نسو کولی چې دغه حرام پرېږدو او ملک خراب کړو، نه به موږ به ملک جوړو. نو هي ریاست عامة فی الدین والدنیا. په دې سره د خلافت یا د اسلامی نظام، د اسلامی سیاسی نظام او د غربي نظام د دې فرق راغی چې دا دو شانو ته کار کوي، هم دین هم دنیا ته. په اخر کې وایي خلافتا عن النبي صلی الله علیه وسلم. دا خلافت دا ریاست عامه ده په کارونو د دین او دنیا کې. دغه ریاست چې د خلیفت حاصل ده، دا ریاست عامه، دا په نیابت او په خلافت د نبی علیه الصلاة والسلام کې. یعنی دغه خلیفة المسلمین یا امیر المؤمنین یا امام اعظم په اصطلاح، دا امامة العظما، دا خپل مستقل نه وي، داسې دا کارونه د دین او د دنیا کوي. د دین او د دنیا ریاست چې دی کوي، په دې کې دی خلافتا عن النبي صلی الله علیه وسلم. دی به د نبی علیه الصلاة والسلام نائب وي، د نبی صلی الله علیه وسلم نائب وي. په دې کې بیا د اسلامی سیاسی نظام او د غربي نظام فرق وسو. په غربي نظامونو کې هغه رئیس یا هغه مشر هغه د خلکو نائب وي. د خلکو چې څه غوښتنه وه بس دی هغه به تصویبوي. که خلکو څه ویل دی به د هغو تصویب کوي.
مثلا په غربي ملکونو په ډیرو کې داسې قوانین هم شته چې هلته د نر له نر سره نکاح، د ښځې له ښځې سره نکاح، دا هلته قانوني جواز لري، د دې قانون جواز ورکړی. ولې؟ د خلکو غوښتنه ده، خلک مطالبه لري. چې خلک مطالبه لري بس قانون کې بیا پاس کوي، ځکه هلته کوم حکومت چې وي هغه د خلکو په خوښه جوړي، هغه حکومت د خلکو نائب وي، د نبي صلی الله علیه وسلم نائب نه وي. دلته داسې نه ده، دلته خلیفه دا رئیس عام ده په کارونو د دین و دنیا کې، خلافتا نیابتا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا بل فرق ده د اسلامي سیاسي نظام او د غربي نظام. په هغې کې هغه نظام یا د نظام مشر هغه د خلکو نمایندی چې خلکو څه غوښتل د خلکو غوښتنه و د هغې تصویب کیږي. او دلته امیر خلیفه دا د نبی علیه الصلاة والسلام نائب وي، خلافتا عن النبي صلی الله علیه وسلم. په دې قید سره یو بل خبرې ته اشاره وسوه. نبی صلی الله علیه وسلم ته خلیفه نسو ویلی، نبی صلی الله علیه وسلم ته امیر المؤمنین نسو ویلی. ولی خلیفه او امیر المؤمنین دا خو ریاست خلافت و امارت دا خو ریاست عامة فی الدین و الدنیا نیابتا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. او نبی علیه الصلاة والسلام خو د چا نائب نه و، نبی علیه الصلاة والسلام خو په خپله د الله تعالی له طرف نه استازی و، پیغامبر و. نو خلفا دا د نبی اسلام نمایندگان دي، نائبین دي، خو نبی علیه الصلاة والسلام د چا نائب نه ده. نو دا په دې قید سره د نبوت منصب خارج سو، د نبوت منصب ته خلافت نسو ویلی، د نبوت منصب ته امارت نسو ویلی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام له بل چا نه نائب نه ده. او خلفا عمرا دا د نبی علیه الصلاة والسلام نائبین دي، د هغو ځای ناستې دي. په دې قید کې خلافتا او نیابتا عن النبي صلی الله علیه وسلم یو بلې خبرې ته اشاره ده چې امیر المؤمنین به هغه فیصله کوي چې هغه د شریعت د قرآن د حدیث د شریعت برابره وي. یعنی امیر المؤمنین دا په خپل رأی کې مستقل نه ده چې دی څه غواړي هغه به کوي، د دی په خپل رأی کې مستقل نه ده، نیابتا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی به د نبی علیه الصلاة والسلام په نیابت کې اخو اوس نشته ده، د هغو په نیابت کې به د هغو سنت، د هغو قرآن، د هغو شریعت دا به پلي کوي. نو له دې نه معلوم سو چې امیر المؤمنین خلیفة المسلمین دا په خپل رأی په خپل فیصله کې مستقل نه ده، د ده فیصله هغه به د شریعت تابع وي، د نبي علیه الصلاة والسلام د شریعت تابع وي، ځکه دی د هغو نائب ده. دا د دې تعریف د الفاظو د دې شرح سوله. اوس براسو د خلافت او د امامت او د امارت د دې شرعي حکم، یعنی مسلمانانو کې اسلامی خلافت راوستل، مسلمانانو کې اسلامی امارت قائمول یا امامت العظما برپا کول، دا څه حکم لري؟ فرض ده، واجب ده، سنت ده، مستحب ده، دا څه حکم لري؟ په دې کې اهل سنه والجماعه دا ټول په دې باندې اجماع لري، په دې متفق دي چې اسلامی امارت، اسلامی خلافت راوستل دا فرض ده په مسلمانانو باندې، او فرض کفایي ده. یعنی که بعضې مسلمانان راپورته سي هغه اسلامی خلافت قائم کې برپا کی، کوم کسان چې غائب دي نه دي را حاضر سوي، د هغو ذمه هم فارغه سوله، دا فرض ده. په دې باندې مختلف دلایل ویلي دي. اول دلیل په دې باندې دلیل د اجماع ویلی، اجماع د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم. الاحکام السلطانیه د الماوردی یو کتاب ده، هغه وایي وعقدها لمن يقوم بها، وای انعقاد د امامت، واقع کول د امامت لمن هغو چا لره چې هغه قیام وکړي په دې امورو د خلافت باندې، فی الامت په امت مسلمه کې واجب بالاجماع، دا واجب ده بالاجماع بالاتفاق. وان شذ عنهم الاصم، اگر کله دې اجماع نه یو کس وتلی ده، الاصم چې هغه د اصم په نامه یو کس ده، دا یو فرد ځینې وتلی ده، وایي د هغو وتلم اجماع ته کوم تاوان نه لري. نو امیر ټاکل دا په اجماع د صحابو باندې دا ثابت ده.
فتاوای شامی چې د هغې متن الدر المختار ده د حسکفي هغه وایي ونصبه اهم الواجبات وای امام ټاکل امیر ټاکل خلیفه ټاکل دا واجب خدا په واجباتو کې اهم ده فرض خدا په فرایضو کې اهم ده واجب نه ده په واجباتو کې اهم ده یعنی اهم الواجبات ده فلذا ولدي وجنه سدا اهم الواجبات ده قدموه صحابه کرامو د امیر تعین دا مقدم کو على دفن صاحب المعجزات په دفن د صاحب المعجزات سی نبی صلی الله علیه وسلم ده نو څنګه وای ونصبه اهم الواجبات ولذا قدموه على دفن صاحب المعجزات وای امیر ټاکل امیر المؤمنین ټاکل دا له مهمترین واجباتونه ده لام دی وجنه صحابه په صاحب د معجزات او نبی اسلام ده دغه دفن مقدم کو دا ګوري قصه د سیو نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت په 11 کال دغه د ربیع الاول په میاشت کې دا موږ تاسو پکې په 12 تاریخ د دوشنبه په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو تقریبا د ورځې داسې لس یا نه نیمه داسې وخت ولو په دې کې ابوبکر صدیق صاحب په دغه وخت کې حاضر نه و هغه په خپل کور کې و صنح ته تللی و صنح دا په مدینه منوره کې یو ځای ده هلته و کور هغه ته چا خبر ورکړو هغه راغی هغسې راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې لوڅ کړو هغه وفات شوی و پې ورټیټ سو او نبی اسلام په مخ باندې مچ کړو بېرته یې څادر پې باندې راکش کړو په دې کې ابو عبیده ابن جراح ورته راغی ابو بکر صدیق صاحب ته ویل وای انصار د مدینه منورې هغه په سقیفه بني ساعده کې راټول شوي دي هلته یو امیر ټاکل نو ای ابو بکر او عمر دې دواړو ته ویل راځئ تاسې را سره ولاړ شئ چې د انصارو ته ورسو هسې نسې انصار په خپله خوښه یو امیر وټاکي او مهاجرین به ورسره شریک نه وي نو ایسته به مهاجرین بیا مجبور بل امیر ټاکي نو په یوه مدینه کې به 2 امیران سي د 2 امیرانو خو بیا هغسې حال یې لکه موږ وطن کې چې پخوا 14 امیرانو جنګ جنجال بد حال نو په دې کې ابو عبیده ابن جراح او ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم وارداهم دا انصارو ته ورغلل عمر رضی الله تعالی عنه وای ما له ځان سره په زړه کې یو ډېره ښه مقاله جوړه کړې وه چې هلته پاڅېږم نو زه به دا مقاله وایم دا تقریر به کوم وای انی زورت فی نفسی مقالة وای ما په زړه کې یو ښه مقاله جوړه کړې وه هغسې هلته مجلس ته ورغلو ما نیت وکړو چې زه جګ سم وای ابوبکر صدیق صاحب راته ویل چې ته کښېنه وای د هغو مخالفت هم ما نه سوی کولی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په صحابهو کې لوی شان درلودل وای زه کښېنستم وای د ما په ځای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خبرې شروع کړې وای هماسې کومه خبرې په زړه کې جوړې کړې وې هغه یې ټولې وکړې او د لمانې په ښه انداز کې وکړې ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ډېر نرم سړی و دا خبر چې ښه خبر وسي او په نرمي وسي په هغې کې 2 حسنه راسي خبر هم ښه وي په نرمي سره هم وي او که ښه خبرې په تیزي سره یې وکړئ خبر ښه خبرې خو دا تیزي یې لږ خوند ورخراب خو بالاخره په هغې کې جر و بحث وسو مناقشه وسوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت وسو په سبا باندې ابوبکر صدیق صاحب مسجد ته راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا ټولو عام او خاصو صحابه کرامو ورسره بیعت وکړو د دې به انشاءالله بیا نور تفصیل په خپل جي کې وایو چې امیر به څنګه ټاکل کیږي دا به هلته وایي د موږ مطلب په دې جي کې و په دغه ورځ دا د دوشنبې په ورځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغو کفن دفن غسل نه ده سوی سبا ورځ مونسو د 3 شنبې په ورځ د 3 شنبې په شپه د 4 شنبې شپه چې راغله په دې کې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دفن وسو اوس ابوبکر عمر ابو عبیده ابن جراح او انصار ټول هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د غسل او د کفن او د جنازې د دفن
دا ټول پاته د دې هلته امیر ټاکي. له دې نه معلومیږي د نبی اسلام غسل و کفن و دفن و جنازه دا ټول فرض و، د هر مسلمان فرض ده. د نبی اسلام خو لا ډېر زیات فرض و د ده د نبوت مقام له وجې، خو دغه فرض پاته و دی هلته امیر ټاکي. نو معلومه ده ځکه د موږ تاسې فتاوا وایي الدر المختار سه نسبه من اهم الواجبات، د امیر ټاکل دا په واجباتو کې اهم ده، یعنی نفس واجب نه ده، په واجباتو کې اهم ده. فلذا لامدې وجې نه چې دا اهم الواجبات ده قدموه صحابه دا نسب د امیر دا مقدم کو على دفن صاحب المعجزات، په دفن د خاوند د معجزاتو. د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دفن کفن دفن هغه فرض ولو واجب ولو، خو دی له دې نوم د امیر تعین مقدم کو ځکه هغه تر دین پسې زیات واجب و. دا اول دلیل شو. دویم دلیل هغه د فقه یو قاعده ده. هغه قاعده داسې ده ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. دا په فقه کې عامه قاعده ده او دا قاعده چا له ځانه نه ده جوړه کړې، هغه یې له شرعي نصوصو نه راخیستلې ده. هغه شریعت ته چې موږ تاسې توجه وکړو، کوم شی چې فرض وي د هغو اسباب هم فرض وي، کوم شی چې حرام وي د هغو اسباب هم حرام وي. لکه موږ تاسې باندې لمونځ فرض ده، نو لمانځه ته اودس کول هم فرض ده ځکه بیا اودس لمونځ نه کېږي. پاکې جامې اغوستل هم فرض ده، عورت پټول هم فرض ده، جومات جوړول هم فرض ده. دا ټول ذاتي فرایض دي. دا ټول د چا له وجې نه فرض دي؟ د لمانځه له وجې نه. او کوم شی چې حرام وي د هغو اسباب هم ټول حرام دي، لکه وزنا حرام ده، پردۍ ښځې ته کتل هم حرام دي، خطونه اچول هم حرام دي، مسجونه کول هم حرام دي، وغیره وغیره وغیره. ولې؟ ځکه دا ټول اسباب دي حرام دي. دا ټول نو قاعده یې داسې جوړه کړې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. هر هغه شی چې واجب له هغې نه غیر نه ادا کېږي هغه خپل هم واجب ده. لکه جهاد اوس په خالي لاسو باندې نه کېږي، قتال د مشرکینو په خالي لاسو باندې نه کېږي. جهاد ته ټول آلات اسباب تیارول دا واجب دي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم. اوس دا ټول فرض شو ځکه له دې نه غیر هلته جهاد نه کېږي. دا په فقه کې، په اصول فقه کې غلط شوم، په قواعد الفقه کې دا مشهوره قاعده ده، په دې ډېر تفریعات کوي. دا اوس به راسو خپل دي ته. نو ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. هر هغه شی چې واجبات نه ادا کېږي مګر په هغې باندې د واجباتو اتمام و کمال نه راځي مګر په هغې هغه شی خپله واجب ده. اوس به راسو بعضې کارونه دي هغه غیر له امیر نه نه کېږي، لکه حدود دا عام خلک جاري کولی شي نه. دارنګه جمعات د جمعې او د اخترو لمنځونه په دې کې د امیر حضور شرط ده، د امیر اذن شرط. عام خلک یې کولی شي نه. له کفارو سره جهاد کول، جهاد اعلانول دا عام خلک کولی شي نه. دارنګه له ظالم نه حق اخیستل، مظلوم ته ورکول، له مظلوم نه دفاع کول دا عام خلک کولی شي نه. هغه قدرت نه لري. هغه خو چې په محله کې یو ظالم مسلط شي نو عام غریبان خو د هغو مقابل کې نشي راجګېدلی. لکه موږ تاسې تقریبا کال مخکې لیدل د کابل په هره دروازه کې یو بدماش ولو، هغه عامو خلکو غریبانو ځان جنې خلاصولی شول نه، هغو چېرته ځان خلاصولی شول. نو دا بعضې داسې مسائل دي چې هغه عام خلک نشي کولی چې تر څو امیر نه وي، او هغه ټول واجب دي. حدود واجب دي، د جمعې او د اخترو لمنځونه واجب دي، ظالم نه د مظلوم حق اخیستل واجب دي، د اهل اسلام سنګرونه ساتل واجب دي، د کفارو مقابله کول، مسلمانان له شر نه خلاصول دا واجب دي. او دا عام خلک خپله نشي کولی چې تر څو امیر نه وي. نو امیر ټاکل هم چې شی سو واجب سو. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. دا دوم دلیل سو. دریم دلیل هغه له آیتونو له احادیثو نه معلومیږي. په آیتونو کې د امیر اطاعت واجب سوی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. وای ای مؤمنانو د الله او د نبی اسلام اطاعت کوئ. و اولی الامر منکم او د هغو کسانو چې هغه خاوندان د کارونو وي د تاسو.
په احادیثو کې د امیر اطاعت واجب سوی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي اسمعوا واطیعوا، اوریدل کوي، اوري، واطیعوا منل کوي د امراو. وان استعمل علیکم عبد حبشی، اگر که په تاسې مستعمل سي وټاکل شي یو داسې غلام حبشي کأن رأسه زبیبه، هغه دا سر یې دونه وړکی وي لکه ممیز، سرش مثل کشمش وارې باشه، تاسې به بیا هم د دې اطاعت کوئ. اول غلام وي، حر نه وي، آزاد نه وي. بیا حبشي وي، حبش هغه له رنګه تور دی. بیا یې سر پسې وړکی وي، سر سې وړکی وي، هغه ساده غوندې سړی وي. او بیا ممیز غوندې وي، ممیز باندې ویښتان هم نه وي، پسې پکسره هم وي، ګنجی هم وي. نو ټول په دنیایي لحاظ باندې د دنیا په لحاظ ټول قبایح پکې راټول دي. غلام وي، دا و دا وي، خو ته بیا هم خبره منې، ته بیا مخالفت نه کوې. دا یې ځکه ویلي دي دا اطاعت دومره واجب ده. په دې اطاعت کې به بل هېڅ ته هم داخل نه ورکوې. دا به نه وایي زما قومي نه ده، ښایسته ځوان نه ده، بدرنګه ده، دا ده و دا ده، دا خبرې دلته نه جوړېږي. بل حدیث کې نبی اسلام فرمایي من خلع یدن، څوک چې لاس راوباسي من طاعت له طاعت د امیر نه، له امیر سره بیعت کړی، بله ورځ بیعت مات کړي، مخالفت شروع کړي، لقي الله یوم القیامه، له الله سره به د قیامت په ورځ مخ سي، لا حجة له، له ده سره به دلیل نه وي، د الله په حضور کې به ملامت وي، ولې په غاړه کې به بیعت نه وي. ومن مات، او څوک چې مړ سي، وليس فی عنقه بیعة، او د ده په غاړه کې بیعت د امیر نه وي، مات میتة جاهلیه، دی مړ سو په مرګ د جاهلیت سره، یعنی په هغسې مرګ باندې مړ سو لکه له اسلام نه چې دی مخکې مړ سوی. له اسلام نه به مخکې خلک مړ کېدل، د نبی اسلام له بعثت و رسالت نه، هغو به د شرعي امیر په لاس باندې بیعت نه و کړی، د ده مرګ هم همغسې سو، ځکه د شرعي امیر په لاس باندې بیعت نه ده کړی. داسې نه سي کافر سو، کافر نه سو، د مسلمان، خو مرګ د جاهلیت له دور سره مشابه سو په عدم بیعت کې، په عدم بیعت کې. ښه استدلال ته راسي. له دې ټولو نه معلومیږي، له دو آیاتونو نه، چې د امیر اطاعت واجب ده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول، دا امر سوی، والامر للوجوب. په حدیث کې ویل اسمعوا و اطیعوا، د امیر امر اوري او د امیر امر منی. امر ده، امر لپاره د وجوب ده، او دومره سخت وعید ذکر کړی، من مات وليس في عنقه بیعة مات میتة جاهلیه، دومره سخت وعید. له دې نه معلومیږي د امیر اطاعت واجب ده. نو چې د امیر اطاعت واجب سو، دا امیر به موجود وي که به معدوم وي؟ موجود به وي، اطاعت خو د موجود کېږي، د معدوم نه کېږي. او دا امیر دا خو له جملې د ممکناتو نه ده، موږ تاسې ټول ممکنات یو، له الله او د الله تعالی له صفاتو نه ما سوا نور خو ټول مخلوقات ممکنات دي. او ممکن ما لم یجب لم یوجد، ممکن چې تر څو واجب نه سي تر هغو موجودیږي نه. نو تو باید امیر، د امیر ټاکل باید واجب سي، سی پس له وجوب نه امیر څنګه سي؟ موجود سي، سی موجود سي او اطاعت بیا ممکن او واجب سي، یا له دې بلې خوا راسي. په دې آیاتونو احادیثو کې د امیر اطاعت واجب سو. اطاعت به د کوم امیر کېږي؟ چې هغه موجود وي. امیر به څه وخت موجودېږي؟ سیده ممکن خو نه موجود، ممکن خو متساوی طرفین وي. امیر به هلته موجودېږي، سیده ټاکل واجب سي، ځکه الممکنو ما لم یجب لم یوجد، ممکن سي تر څو واجب نه سي تر هغو موجودېږي. نو که موږ د امیر ټاکل ممکن کو، یعنی جائز یې کو، کوي که نه وي، هغه بیا وجود پیدا کولی نه سي. لکه اوس مثال ته ګورئ، د موږ تاسې په دې ژوند کې فرضي لمنځونه موجود دي که نفلي لمنځونه؟ فرضي خامخا موجوده وو، ځکه هلته امر پرې سوی واجب دي. نو چې واجب دي موجود دي، نفلي لمنځونه موجود دي؟ نه، کېدای شي اوس ماخوستن ډېرو سنت هم لا نه یې کړي، څنګه سلام ګرځولې مونډې راخیستلې، لکه نورو داتې مسله ورته معلومه ده، دا واجب نه دي. نو چې واجب نه دي، وجود ضروري نه ده. نو اوس د امیر اطاعت واجب سو، چې د امیر اطاعت واجب سو، نو باید امیر موجود سي.
ولې امیر خو له جملې د ممکناتو نه ده والممکن ما لم یجب لم یوجد نو د ده ټاکل باید واجب سي چې دی موجود سي او اطاعت واجب سي. آخري دلیل دا عقلي دلیل ده. عقلي دلیل داسې ده که چېرته امیر نه وي په مسلمانانو کې به لوی شر و فساد راسي. شر و فساد د یو کال مخکې ټولو لیدل چې د بازار چې د کابل په هره دروازه کې یو پاچا و، نور به ذاتي نوم نه اخلو چې بیا څوک خفه نه سي. پوه نه شولاست؟ اوس بیا هر یو پکې پاچا و، هر یو بیا خپلې بندیخانې درلودې، وهل و ټکول و. ایو به له دې خوا چلنج ورکړو چې په دومره ساعته کې کابل در چې نیسم. ابل ویل ابل به بیا په خاصه ورځ راوتلی و، بازار کې به یې ډزې کولې و، هوایي خلک به یې ویستل و، دا پوسټرې موسټرې به یې هم راشکولې، خو څه به لا وسې کېدو، ځمکې به یې هم سره قبضه کولې. خو ټوله ته ښه معلوم ده نور یې څه کوو. دا ولې دا ځکه امیر نه و. دومره شر و فساد ولې جوړ و؟ امیر نه و. ښه د دغو شر و فساد دفعه دا واجب ده که نه ده واجب؟ واجب ده که نه. سړی چې مریض سي ولې په ډاکټرانو ګرځي؟ خرچې کوي، مصرفونه کوي، دا کوي، خو ځکه تکلیف چې ځان خلاصوي. نو د دغو تکلیفونو نه موږ په چا خلاصېږو؟ په امیر سره. نو امیر ساتل، امیر ټاکل په موږ واجب دي چې تر څو له دغو لوی ضرر نه ځان خلاص کړو چې هغه په معاشره کې شر او فساد ده. نو د امیر حکم شرعا په اتفاق دي اهل سنت والجماعت د امیر ټاکل واجب دي. او دلایل د وجوب یې دغه څلور سو. اجماع د صحابه و. دویم ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. په امیر پورې هم داسې کارونه موقوف دي چې هغه له امیر نه غیر نه کېږي. هغه حدود دي، هغه قیام د جمعو او د اخترونو دي، هغه دفع د ظالمانو ده، هغه د اسلامي مسلمانانو سرحدات او حدود ساتل دي. بل دلیل هغه آیتونو حدیثونه و د امیر اطاعت واجب سوی. نو چې د امیر اطاعت واجب سو دا تقاضا کوي چې د امیر وجود باید لازم سي، ځکه ممکن چې تر څو واجب نسي تر هغو موجودېږي نه. نو تر څو امیر موجود نسي تر هغو اطاعت واجبېږي نه. آخري دلیل په نسب د امیر کې دفع د لوی ضرر کېږي او دفع د لوی ضرر دا لازم ده. نو امیر ټاکل دا هم لازم ده. دا خلاص سو. اوس به دا وجوب هم ویل چې دا واجب کفایي ده. واجب کفایي دا مطلب کې بعضې مسلمانان امیر وټاکي، د نورو ذمه دا فارغه سوه. سبا ته به انشاءالله دا ووایو.